جی قدرمنو کتونکو وقار خان یما دا وخت په ضلع کوز دیر هډ کوارټر تیمرګره کې موجود یما نن چې کرپشن کیس کې بانی پی ټی آی ته 10 کاله سزا ورولې شوې ده دغه شان بشرا بیبي ته 6 کاله سزا ورولې شوې ده د معمول مطابق په تیمرګره کې روزګارونه هم روان دي د دغه ځای خلک د دې فیصلې په حواله سره ست تاثرات لري تاسو ته خایو موږ سره اوسئ عدالتونه چې کوم دی مضبوط پکار دي چې چا دا ملک لوټ کړی دی هغه که هر څوک دی که هغه عمران خان دی که هغه بل دی که بل دی خو موږ له عدالتونه مضبوط پکار دی چې دغه شان څوک ملک لوټ کوي نو د عدالتونو د فیصلې زه خیر مقدم کوم هغه که هر څوک دی او دی له پکار دی چې مخکې کم خلک کرپشن کوي نو موږ له پکار دی چې دا رامنې کړو او عدالتونه رامنې کړي او عدالتونه مضبوط پکار دي او دا چې کم دی نو د ملک په حق کې چې کم دی نو پکار دی چې ملک مخکې په ترقۍ لاړ شي او زه ډېر چې کم دی نو اپریشیټ کوم د سپریم کورټ او د دې چې کم دی نو هیڅ اړه غړې دلته په ملک کې نشته او موږ له پکار دي چې دې خپل فیصلې ښه چې کم دی نو کولاو او آزادانه او ښه مضبوطې وکړي بالکل وقار صاحب تاسو چې کم نن د سپریم کورټ د فیصلې په باره کې کوم چې د 190 میلیون پاوند کې د عمران خان او بشرا بیبي خلاف کوم فیصله شوې ده اسه کې عدالتي نظام د دې لپاره وی چې دا انصاف پرووایډ کړي کایندلی ریکویسټ کو د پاکستان عدالتونو ته چې په انصاف مبني فیصلې وکړي او مې بي چې په عمران خان باندې څه ثابت شوي وي او څه وغیره ثبوتونه مبوتونه وي او نن فیصله وشوه د دې نه مخکې په 9 مې باندې فیصله شوه نو یو ډېر زیات غټ انتشار جوړ شو چې په هغې کې د ملک ساخت هم نقصان رسېدلی او ملک په 2 حصو کې تقسیم شو نن چې زه ماحول ته ګورم زه تقریبا د ډېر ټایم نه په بازار کې یم او اندازه ګورم چې د خلکو څه ریاکشنې دي نو نن ماحول بالکل نارمل دی او خلکو دا فیصله اکسپټ کړې ده او داسې ماشاءالله هیڅ قسمه غیر آئینی غیر قانوني لاره چا نه خپله کړې دا اوس چې کوم فیصله راغلې ده سپریم کورټ له پکار دي چې د آئین او د قانون مطابق د سزاګانې ورکړی شي همدلته په تیمرګره کې حالات او کاروبارونه ښه په روټین سره روان دي هېڅ اړی ګړی نشته دی او موږ نورې هم دغه شانتې هیلې لرو چې فیصلې وکړي فیصله خو سپریم کورټ چې کومه فیصله کړې ده نو د په کار به چې نورې فیصلې هم داسې ښې وشي او دوی چې کومه فیصله وکړله د دوی د سزا دپاره نو سپریم کورټ له په کار ده چې نورې ښې فیصلې هم داسې وکړي او بل حالات خو نه سبا داسې دي چې څوک داسې کرپشن کوي او بل داسې ستونزې راځي اړې ګړې راځي نو په کار دا ده چې سپریم کورټ ته لپاره داسې ښې فیصلې وړاندې کړي موږ د دې سپریم کورټ چې کومه فیصله کړې ده د دې نه موږ ښه مطمئن یو په کار ده چې روان وخت کې هم نورې داسې ښې فیصلې وکړي په تیمرګره کې خو د روټین مطابق چې کوم روزګارونه دي نو هغه ښه په صحیح توګه سره روان دي د سپریم کورټ دغه فیصلې موږ ستاینه کوو پکار ده چې په ملک کې کوم چارواکي کرپشن کوي د هغې خلاف دغه شانته کې فیصلې وشي او څرنګه چې سرکاري املاکو ته په 9 مۍ کې دغه بده پیښه راغلې وه هغسې حالات په دې تاریخ نشته دی او حالات عام نارمل روټین دي هر څوک خپلو کاروبارونو ته او خپلو کورونو ته تګ راتګ کې روان دي او چا چې هم کرپشن کلی ملک لوټ کلی نو سپریم کورټ ته دغه شانته کې سنګینې فیصلې پکار دي چې د هغې خلاف دغه شان سخت کریک ډاون وشي او د هغې ته سختې سزاګانې وارولی شي عدالت چې نن کومه فیصله کړله نو په کار هم داسې دي چې لکه حق فیصلې وشي او دلته روزګارونه دی په خپلې طریقې سره روان دي او عدالت چې څه وایي نو لکه موږ به هغه منو بالکل او دا خو بالکل زموږ ملک ته موږ له په کار هم داسې دي چې عدالت څه فیصله هم کوي نو په هغې به ورسره اتفاق وي